إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انتهائی قابل احترام ملګرو بچیانو او بچیو خویندو الحمدلله موږ تاسو بیا الله تعالی په قران کریم باندې راجمع کو او دا ډېر زیات د الله تعالی احسان دی چې په دې ګناهونو معاشره کې او مصروفي معاشره کې سره د ګډوډ موسمونو او سره د عجیبه حالاتو الله تعالی موږ خپل کتاب ته او خپل بیان ته راجمع کو دا د الله موږ تاسو باندې احسان دی الحمدلله. زموږ د نن درس موضوع ده سیرت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زندگی. ډېر لویه موضوع ده. د قران کریم درې مضامین دي، یعنی قران کریم کې کومه ټولي خبرې راجمع کو نو درې خبرې په قران کریم کې راجمع کړې شوې دي. یو د توحید، یعنی الله یو دی، شریک نه لري. هغه باندې الحمدلله تفصیل سره خبره وشوه د الله توفیق سره چې څومره د الله خو. دویم د رسالت، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی. او دریم د آخرت، یعنی مرګ نه بعد یو بل زندگی راځي او موږ ته به د دنیا بدل په هغه زندگی کې ملاوي. کنه چا کړی نو جنت به ملو ان شاء الله دې موږ تاسو سره نصیب کې او کبد چا کړی نو الله دې بچ کې موږ تاسو ناغي دوباره به جهنم دي. دا درې خبرې قران کریم کې الله تعالی ذکر کړی دي: توحید، رسالت او آخرت. د دې کې ټول نه زیاته موضوع د توحید ده، ډیره زیاته خبره، او بیا ورپسې د آخرت ته او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ده. کچې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زندگی موږ قرآن باندې تقسیم کوو نو د ټول قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ده. ټول قرآن د الحمدلله نواله تر والناس پورې دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ده. بهر حال اسانه خبره د دې خلاصه دا ده چې الله یو دی، شریک نه لري. دا سره چې محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم دا د الله پیغام رسان دی، پیغمبر دی، رسول دی. د خبره د الله خبره ده. څنګه چې د الله خبره وي د کرنګي د خبره ده. لکه چې د الله پیغام رسان ده نو چا چې اومنله نو جنت ته بزي او چا چې انکار وکړ جهنم ته بزي. دا مختصر خبره ده د قران کریم د ټولو مضامین او خلاصه ده. بهر حال موږ دا سنن موضوع ده د سیرت توحید باندې الحمدلله خبره شوی و. د سیرت مختلف پهلو دي. لکه مثلا یو پهلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ ده. تاریخ مطلب دا دی چې پیدا شو څنګه وو، بیا ماشوم څنګه وو، بیا لګلو شو څنګه وو، ها بیا پیغمبر شو، بیا د کال د نبوت لومبنه کال، دویم دریم څلورم، بیا 14 کال مکې کې، بیا 10 کال مدینه کې، جنگونه وغیرہ د هر څه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ دی. په دې کې هم ډېر زیات سبق دی او ډېر زیات د تبرک مضمون دی. الله تعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي او چې هغه موږ بیانوو نو هغه باندې
کم از کم ان که روزانه موږ یو غنټه هغه بیان کوو نو کم از کم 2 میاشتې اخلي د ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی چې کوم تفسیرات دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي یو موضوع ده. دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم احکامات دي حکمونه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کړی دی دا کړی دا په خپل ډېر لوی موضوع ده. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دینی زندگی دا بیل موضوع ده، مکی زندگی دا بیل موضوع ده، مدنی زندگی دا بیل موضوع ده، جهادی زندگی دا بیل موضوع ده او هر موضوع باندې ډیر زیات بحث یا ډیر زیات وخت لګي او لګیدل پکار هم دي. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې دا موږ وکړو. موږ تاسو چې دلته نن کما بیان کوو الله تعالی په توفیق سره کیږي. الله دې توفیق راکړي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کم حیثیت باندې زموږ تاسو پیغمبر دی د کم مقام دی زید څه دی او موږ تاسو کم مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دریم او ضروری خبره هغه ده چې موږ ته څه پکار دا خبره به ځان پوي کې تاسو خاص کر د نوجوانان په دې خاص ځان پوي کې ډیر زور به موږ په تقریر کې یا په درس کې اندا کوو چې موږ ته څه پکار دي. لکه مثلا زه د بلب تعریف کوم تاسو ته. بلب ته رڼا ده، ښایسته ده، رنګین دی او تیز دی او بجلی کم خوري او څه زموږ ته ذمہ داری ده. بلب نه فایده واخلو، بلب کې موږ سبق ووایو، بل نه رڼا او د زموږ ذمہ داری ده. اوس کوم صرف د بل تعریفونه بیانوو نو دې سره مثلا نه حل کیږي، نه د موږ فائدہ ته اغستلی شو. نو د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره زموږ تعلق څه دی د حیثیت مسلمان او زموږ ذمہ داری څه ده. دا بیا ووري زموږ ذمہ داری څه ده، موږ ته څه پکار دي، موږ ته څه پکار دي. دا خبره ټولنه ضروری ده. لکه چې نوري واقعي سیرت الحمدلله دا بیانې کې ډیر زیات خلک بیانوي. تاسو خبر یې کتابونو کې دي، سکولونو کې دي، جمعتونو کې بیانېږي. هغه که مکمل او شي ان شاء الله هغه بیان کو. هغه یو بهترین موضوع ده او مضمون ده بهترین. موږ دلته هفته کې یو واری درس وی بیا په یو هفته چټي وي نو چې هغه تسلسل برابر نه هم نو سړی د خبرې باندې خط طریقې سره پويږي نه. بهرحال زه تاسو طریقې سره د پویولو کوشش کوم. تاسو ته دا سوال کوم، درخواست کوم چې تاسو کې کم تعلیم یافته یې اوس تاسو راغلي یې ځان سره پېنو کاغذ راوړئ. ځنه شونه لیکلو کې ډیره فائدہ کوي او یادېږي ورسره، لیکلو چل زده کیږي ورسره او قرآن ورسره. دویمه کار دا وي اما شومان چې خبرې کې بیل کې نه وي دا به خبرې نه کوي. نو درېمه خبره دا ده سره پڅه امید دا دي نو درېمه او ضروری خبره ده چې کوم آیاتونه موږ اوخایو دا تاسو ځان سره نوٹ کړئ. چې تاسو ځان سره نوٹ کړئ نو یو هفته په چټي ده لکه یو هفته په سبق نشته کنه نو هغه آیاتونه تاسو به کور کې په قران کریم کې راړوي نو هغه به دا فائدہ وي چې تاسو ته درس هم یادېږي او قران کریم هم دې کې تاسو ته ورور یادېږي زده کیږي. بیا د پښتو ترجمه وي نو د قران کریم هغه تاسو ته فائدہ کوي ان شاء الله. الله دې موږ تاسو ته د قران د ترجمه او د قران دغه مفهوم باندې آسان کې موږ ته د الله تعالی او خیر زده کی. اوس تاسو خو ترتیب سره ځان پوهوي. داس طریقې سره لکه څنګه چې تاسو کلاس کې ناس کې او سکول ټیچر موږ ته سبق خایي او موږ زده کوو. دې طریقې سره تاسو دا درس واورئ نو ان شاء الله تاسو لپاره به فائدہ مند وي. الله دې تاسو لپاره فائدہ مند کړي. ټولنه اول خبره دا ده چې نبی څه ته وایي، پیغمبر وی څه ته وایي، دا څوک وي، څنګه وي، څه شي وي. دې باندې پکار ځان پوهیږي. نبی دا د عربی ټکی دی، خبر ته وایي. نبا خبر عربی ټي وي چالي دی خبرونه مخکې یو لفظ راځي امارزي الانباء خبرونه. نبی خبر رسون کې نو د نبی معنی څه شو؟ پیغام رسان، پیغامبر. پښتو کې موږ وایو پیغامبر یا پیغمبر. دا د فارسی ټکی دی. پیغمبر فارسی ټکی دی. پیغام وایي رسالې ته، خبر ته، رسون کې، پیغام رسون کې. نبی عربی کې ورته نبی وایي، پښتو کې پیغمبر یا رسول. رسول د عربی ټکی دی. رسالې یا ری سین لام پیغام رسانی. رساله چټي خط پیغام رسانی. دته هم بیا پښتو دا ترجمه تاسو ته کوم. شریعت اور باندې نبی او رسول کې مختصر فرق دی. نبی
ټول پیغمبران دي د آدم علی السلام نه والا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټول انبیا دي ټول رسولان نه دي رسول ویل کېږي هغه پیغمبر ته چې هغه ته الله تعالی کتاب ورکړي مستقل کتاب ورکړي سوې له ګورو کا چې مستقل کتاب ورکړی شوی وي هغه ته ویل کېږي رسول او چې مستقل کتاب نه وي ورکړی شوی هغه ته ویل کېږي نبی نو بعضې پیغمبران رسولان هم دي انبیا هم دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی کتاب هم ورکړی او نبی هم همدغه موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام او وغیرہ او بعضې صرف نبیان دي لکه مثلا د هارون علیہ السلام رور موسی علیہ السلام رور هارون علیہ السلام بہرحال دا شو نبی یا رسول لفظی معنی تاسو زده کړل راځي ولی دا څوک دي دا څه شي دا څنګه دي خدان پوي کوي یو پهلو تیر شو دا نامه تاسو زده کړل د نبی دویم الله تعالی فیصله وکړه چې زه انسان پیدا کوم دا فیصله الله تعالی وکړه او فرشتو ته اعلان وکړو چې انی جاعل فی الارض خلیفہ زپس مکه کې یو خلیفہ نائب پیدا کوم یو خلیفہ پیدا کوم فرشتو پوښتنه وکړه چې ته خلیفہ یا انسان ولی پیدا کړي موږ استاد ذکر او اسکار کو دا د فرشتو اعتراض نو ځان په یو پوښتنه کوله نو الله تعالی کو فرمایل چې زه خو پوهیږم تاسو نه پوهیږئ بیا الله تعالی آدم علیه السلام پیدا وکړو نو باندې کس الله تعالی آدم پیدا وکړو او آدم علیہ السلام ته الله تعالی علم ورکړو وعلم آدم الاسماء كلها سورہ بقرہ کې الله فرمایي نو باندې انسان عالم او الله تعالی علم ورکړو او نبی وو الله پیغمبر پیدا وکړو او رسول وو بعض خلک وایي کنه د ساينس یو تحقیق دام دی غلط دی چې انسان اول زناور وو بيزو او به ترقی کوله نه اول انسان پیغمبر وو الله تعالی انسان به حیثیت پیغمبر اول پیدا کړی دی چې هغه آدم وو بیا الله تعالی ته حوا پیدا وکړه بیبي و علیه السلام بیا د دوه کسان الله جنت ته بوتلل او بیا الله تعالی زمکه تر واستول د بیل قصه دا چې ته مکمل او شی ټول تفصیل سره به تاسو کوی کوم بیا نو چې کله انسان پیدا شو نو اول انسان د الله تعالی طرفنا باقاعده پیغام رسان رسول یا نبی وو هغه بنیاد باندې الله پیدا وکړو دوه خبرې تاسو زده کړې یو د نبی او د رسول معنا یو دا چې اول انسان الله تعالی پیغمبر پیدا کړو چې هغه آدم علیه السلام موږ تاسو دغه اولاد الحمدلله ولی پیدا وکړل دی وڅ کوي دا چې پیدا وشول دا دې لپاره پیدا وکړل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانان او پیریان ندي پیدا کړی بلکې خپل عبادت لپاره نو موږ تاسو الله سره پیدا وکړو عبادت کولو لپاره موږ تاسو لپاره عبادت کولو لپاره د الله خبره منلو لپاره د الله اطاعت لپاره د الله تعالی پیروي کولو لپاره موږ تاسو الله تعالی پیدا وکړو دې لپاره تاسو پوه شئ خزان په یوې بالکل د ججک مموسوي چې کوئی نشي سوال کوي او زنانو تم درخواست چې کوئی نشي فورن جواب راستوي چې تاسو خبره باندې پوهیږئ نو ان شاء الله دا تاسو لپاره فائدمن وي نو موږ الله پیدا وکړو د عبادت لپاره ٹھیک شو اوس آدم علیہ السلام الله تعالی علم ورکړو نبی وو علم څه ته وایي پوهی ته د پوهې لپاره یا د علم لپاره الله تعالی هر انسان ته درې شیونه ورکړي هر انسان ته الله تعالی درې شیونه ورکړي چې دغه درو کې یوم نه نو دې بیا نه د الله طرف نه ذمہ دار دی او نه په د باندې ذمہ داری شته او نه د الله تعالی طرف نه ملامت ته درې شیونه الله تعالی انسان ته د علم حاصلولو لپاره ورکړي ځکه چې علم نه عبادت نشي کېدای چې علم نه وي عبادت نشي کېدای علم ضروری دی عبادت لپاره علم نه مراد د ملایانو د سبقونه نه چې مولا نه یو ګړغټ پګړې نه وهله نه زه ته خیمه چې علم څه ته وایي
چې علم نه وي نو الله تعالی طرف نه داسې مدار نه دی. علم د پاره الله تعالی درې شیونه انسان ته ورکړي دي. یو حواس تاسو چا سبق ویلې وي هغه کې دي حواس خمسه و حسونه الله تعالی پنځه حسونه الله تعالی انسان ته ورکړي دي. یو د لیدلو حس چې موږ سترګې دي لرو ګورو موږ ټول شته کنه سترګې یو سړی وډون دی هغه باندې jihad شته نه ګوري الله تعالی یو کم ور کړی دی نو حکم هم کم دی. همدا رنګ د اوریدو حس غوګونه دا مونږ تعالی راکړي. همدا رنګ د څکلو حس ژبه دا مله مونږ ته راکړي. لګولو حس لاس چې موږ سترګې داسې ولګو دا مله مونږ ته راکړي. دا ټول حسونه دي چې الله موږ ته یا هر انسان ته ورکړي دي. نو یو حس الله تعالی انسان تړم باندې چې علم د پاره چې کوم باندې شی ورکړي دا غڅ شی دی حس حواس خمسه پنځه حسونه الله تعالی هر انسان ته ورکړي. کچاته نه ورکړي هغه به زموار نه دی. هغه زموار نه دی لکه سترګې نه وي غوږونه نه وي پوزې نه وي څکلو حس نه وي لګلاس لګولو حس نه وي نو دا د الله تعالی طرف نه بیا ملامت نه دی. یو دویم شی الله تعالی انسان ته عقل ورکړی دی. عقل چې عقل یې نه وي تم څه وایو لیونه نو لیونه د الله طرف نه ملامت دی نه نه ملامت کغه موږ نه کوي نو خیر دی که حج نه کوي نو خیر دی که jihad نه کوي نو لیونه پاگل باندې خدای الله ذمہ داری نشته کنه. نو عقل الله ورکړی دی. اول حس بیا عقل. اوس تاسو ځان کوی ما د لاس ته دا لاس لګوم ما ته پته لګیږي دا شیشه ده دا دیوال ده خو اوس په شیشه لاس لګوم خو عقل نشته ما ته پته نه لګي. نو چې عقل نه وي حسب فائدې ده بیا عقل نه وي نو حسب فائدې خد ځان په یوې ما ته سوال کوي بیا به تاسو ته وایم د کلاس باندې تاسو دا سبق زده کوي بیا به تاسو ډیر پوهیږئ ان شاء الله. چې عقل نه وي حس فائدہ نه کوي. لکه مثلا سترګې شته مونږ ګورو چې دا دروازه ده یا ګورو چې دا خزه ده خو عقل نشته نو پته نه لګي چې پرده وکړو که پرده نه کوو. نو چې عقل نه وي نو حس به فائدې وي. نو حس سره الله تعالی هر انسان ته عقل ورکړی دی. هر انسان ته الله عقل ورکړی دی. دا پوهیږي دوه شونه شو کنه یو حس یو عقل. دینه بعد یو دریم شی دی چې هغه نه وي دا دواړه به فائدې دي او چې هغه وي دا دواړه به په کار راځي. هغه ته ویل کېږي وحی. اته څه ویل کېږي وحی د الله احکامات چې په مخصوصي طریقې سره الله انسان ته ورکړي دي د ته ویل کېږي وحی. هغه علم چې مخصوصي طریقې سره الله هر انسان ته رسولې دي د ته ویل کېږي وحی. مثلا زما حس شتا کته شم ما او قتل چې دا دیوال دی عقل مشتا اون پیژندو چې دا سپین دی خو ما ته وحی نه دا معلومه نه ده چې دا حلال ده که حرام. نو ګورې پته نه لګي. ما ولیدل چې ښځه ده ټیک شو سترګو سره مې ولیدله او عقل مې پرې راغی چې او دا ښځه ده جنۍ ده ښایسته ده وغیره خو ما ته علم نشته دا د وحی چې دا حلاله ده او که حرامه ده. نو ما ته به عمل پته نه لګي چې اوس دې سره څه کول دي پرده کول دي او که نه دي کول وغیره. مونږ ولیدل چې پیسې پرتې دي سترګو باندې مې ولیدلې او عقل مشته چې پیسې دي دولت دی خو وحی نشته یعنې علم نشته چې دا پیسې حلالې دي که حرامې دي. نو ګورې مونږ به عمل نشو کولی. نو دا درې شونه علم د پاره الله انسان ته ورکړي دي چې اول ځان پوهېږي عقل سره وپېژني وحی سره معلوم کی چې حلال دي که حرام جایز دي که ناجایز. وحی سره دا معلومیږي چې جایز دي که ناجایز. اوس دا وحی چې کومه ده دا الله تعالی لکه تاسو دلته اوس ناست یئ تقریبا دا 10 کسان تقریبا دي دې کې زه یو کس مقرروم چې زما دا کار به ته کوي دا به څنګه کسي یا تاسو استادان یې یو کس مقرروي او به څنګه کس مقرروي چې هغه تا اعتماد وکړي ستا راز بازوم ساتي ستا خبرم په ښې طریقې سره رسولی شي او ته په خبرې پوهولی هم شي هغه پوهېږي هم او قابل اعتماد هم وي امانت هم ساتي او خبرې په اورولو باندې هم پوهېږي او اورولی هم شي. داسې سړی وي که هر چا ته په څوک نه وایي که نه چې ته دا کار کوه او نه هر چا سره خبره کېږي او نه هر څوک د دې قابل وي چې سړی هره خبره ورسره وکړي.
لکه تاسو د کور خبره چا سره کوئ نه کوئ کنه یا تاسو د راز خبرې دي پټې دا چا سره کوئ نه کوئ دا هغه چا سره څوک کوي چې څا باندې چا اعتماد وي یا نږدې کس وي نو دارنګه الله تعالی په انسانانو کې هغه کسان را خوښ کړل چې څوک دا خبره په خې طریقې سره د الله رسولې شي د الله پیغام رسان وي الله انسانان پیدا وکړل علم او د علم ذرایع دا الله تعالی ټول انسانانو ته ورکړي حواس ورکړل عقل ورکړو وحي ورکړل ورته مخکې تورات انجیل زبور دا کتابونه موږ لپاره وحي د قران کریم صورت کې ده او بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی صورت کې ده دا موږ ته راکړي ده الله تعالی اوس چې الله تعالی دا شیونه ورکړي نو د لپاره الله تعالی یو کس خوښ کی الله فرمایي ولقد اصطفیناه او ما خوښ کړیو یو څو ایتونه تاسو وایي چې تاسو له هغه پوي شي په دې کیسې باندې پوي شي سورہ نساء آیت نمبر 165 165 135 درش پتم نوامر نو اسانه سره تاسو پوي شي ان اوحینا بشکم غوهی کړیوا الیک تا خزن ان اوحینا مونږ وحی کړیوا تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کما اوحینا لك څنګه چې مونږ وحی کړیوا دا وحی خبره کوم څنګه چې مونږ وحی کړیوا الی نوح علیہ السلام ته والنبیین او نور پیغمبرانو ته من بعده دا نورستو مونږ وحی کړیوا واوحینا مونږ وحی کړیوا الی ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ته و اسحاق او اسحاق علیہ السلام ته و یعقوب او یعقوب علیہ السلام ته والاسباط او د دې اولاد ته د دې اولاد ته د دې بچو ته و عیسی او عیسی علیہ السلام ته و ایوب او ایوب علیہ السلام ته و یونس او یونس علیہ السلام ته و هارون او هارون علیہ السلام ته و سلیمان او سلیمان علیہ السلام ته و آتینا داوود زبورا او داوود علیہ السلام ته موږ زبور ورکړو دا الله تعالی موږ ته لست خو دې ته ورکړو دا د وحی یو سلسله الله تعالی خو دا چې دا سي خلق ما خو خول هغه ته ما دا وحی ورکوله ورسلا او دنا پیغمبران قد قصصناهم عليك چې موږ کیسې وکړلې تا ته د اغه لکه د موسی علیہ السلام کیسې الله بیان کی عیسی علیہ السلام کیسې الله بیان کی نوح علیہ السلام کیسې الله بیان کی من قبل دین مخ کی ورسلا او پیغمبران زنه نور لم نقصصهم عليك چې ما ته هغه کیسې بیان کړې ټول قران کریم کې د 25 یا د 27 27 پیغمبرانو ذکر دی 27 پیغمبرانو ذکر دی قران کریم کې او ټول پیغمبران څومره دي تقریبا 1,24,000 نو الله وې ځنو کیسې یو کړې ځنه نور هم دي دا الله تعالی موږ ته خای چې داسې وسلسله ده چې تاسو مې پیدا وکړئ تاسو مې د آدم اولاد کې بیا داسې یو قسم په در کې خوښ کو هغه ته وحی کومه هغه زما وحی هغه پیغام رسانی هغه تاسو ته رسي وې تاسو خو دې پورې وکلم الله موسی تکلیما او خبره وکړې الله تعالی موسی علیہ السلام سره خبره رسولان ته پیغمبران یعنی دا پیغمبران رسولان دا پیغمبران مبشرین دا زیری ورکونکي دي د خلکو توای چې الله عبادت کوي جنت به ملاو شي حوري به ملاو شي غلمان به ملاو شي باغونه به وي او دا به کامیابی به وي قبر کې به ازادي وي او نور به وي دا زیری ورکوي ومنذرین او يرونکي جهنم تعالی نشي ګناونه کې بدکاریونه کې غلاونه کې دروغونه وای نافرمانیونه کې ګوري منځ کزانه کې وغیرہ دې لپاره چې او یریږي داخله نو دې آیت کې موږ ته دا خبره معلومه شوه چې د پیغمبر دوه کارونه دي زیری ورکړي او یره ورکړي خو ترتیب سره تاسو پوهیږئ ان شاء الله تاسو پوهیږئ الحمدلله ټول خو پوهیږئ خیر خلک زه خپل کوشش کوم نو ما ولې دا پیغمبران راولېږل دا پیغمبران الله راولېږل ولې انسانانو کې لئلا يكون للناس على الله حجه چې دا خلق الله باندې الزامونه لګي اعتراضونه کی دلیل پیش نه کی لکه سره وای چې ما ته په پته نه و نسب ورته چې ولی ما پیغمبر نه و درلېږل نو ما دا پیغمبران در اولی دل زکا انسانانو ته الله وایي چې دا خلک بیا بهانه ونه کی دا خلک بیا دلیل ونه وایي نو بل خبره مونږ ته دا معلومه شو چې الله تعالی مونږ ته پیغمبران دې تر لګلې دي چې بهانه نشي کولای
خلک وایي که ځان نه پوهیږم ځکه چې والا پوښتنه کوي الله وایي بانه نشي کولی ما خپل کار پوره کړی ما در لګلې دی پیغمبر متاسو زموږ تاسو پیغمبر نه والا تر وروسته آدم علیه السلام پورې بیا بعد الرسل ورسته پیغمبرانو وکانه الله عزیزا حکیما او دی الله تعالی زورور او خاوند حکمت ولا زورور هم دی الله دا کاری په قلبی په زور او په خې طریقې سره کړی او خاوند حکمت ته کوئی دو چې کم نبی په کم وخت کې پکار دی څومره وخت پکار دی څنګه سړی پکار دی څنګه علم پکار دی څنګه خاندان پکار دی الله وایي څه په دې باندې پوهیدم دې په تاسو پوه شئ ان شاء الله اوس مخکې وره بیا الله فرمایي چې ما د خلق یو شان پیدا وکړل ټول خو دې په خپل کې جنگ جګړه شروع کړې لکه څنګه موږ جګړو کې اخته یو نو ما د دې جنگ جګړو د پاره هم پیغمبران راولېږل چې الله په دین باندې راټول شي لکه مثلا موږ تاسو ته تناسب څوک حنفیان څوک سلفیان څوک بریلیان او څوک دیوبندیان او څوک شیعاګان څوک سنیان څوک پنجابیان څوک هندکو وایو څوک پښتو وایو څوک افغانان څوک تقسیم در تقسیم یو کنه خو کوم یو شی دی چې موږ په راجمه کې دی شو قرآن د ټولو دی کنه دی او دا یو کتاب داسې دی چې دی باندې موږ دا ټول جمع کېدلی شو کبریان نو کتاب کم دی قرآن او کاغی نه مونږ یاد او یو غلطی ده کاغی حدیث کتاب کم دی قرآن کنه مونږ نه دی غلطی ده خدا داسې کتاب دی چې دا خلق په راجمه کیږي دا خلق په راجمه کیږي د قرآن او د دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین پر الله تعالی فرمایي کان الناس سورہ بقره کې فرمایي الله تعالی آیت نمبر 213 213 سورۃ بقره 213 کان الناس دخلت امه واحده یودلا فبعث الله النبیین نو اولګل الله تعالی پیغمبران دخلت ټول وډلو نو الله پیغمبران اولګل څه لپاره مبشرین و منذرین ير ورکون کی او زیر ورکون کی وانزل معهم الكتاب بالحق اور اولګل ما دوی سره یو کتاب په حق باندې صحیح کتاب ټیک کتاب څه لپاره مور کو دا کتاب ليحكم بين الناس دې لپاره چې فیصله وکړي د خلکو په منځ کې فی مختلفو په هغه څه کې چې د اختلاف کړو پوه شئ تاسو ما کتاب ورکو پیغمبران ولګل چې دا خلک اختلاف ختم کی په دې کتاب باندې الکه دا جایز نه چې راځي قران کې وګورو الکه ستا خبره صحیح ده کما خبره راځي چې قران کې وګورو الکه ته ټیکو یې ټیکو نه راځي قران کې وګورو یا د پیغمبر نور احکامات ټول ومختلف او اختلاف نو کړي فيه په دې کتاب کې الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات مگر هغه چې ورکړي شوی علم غینه بعد هغه اختلاف وکړو بیا لا کتاب کې چې اختلاف نو کړي اختلاف کوم خلکو وکړو چاته چې علم ورکړل شو هغه اختلاف وکړو سره د کوی وکړو د تاسو په علاقې کې اوس ګورئ چې اختلاف څوک یا چا کړي بیا الله تعالی فرمایي فهد الله الذين امنوا نو الله هدایت وکړو کسانو ته چې ایمان راوړل ولې مختلفو فيه په هغه اختلاف کې چې دوی کړو باغې کې من الحق د حقنا باذنه دا په حکم باندې دا اختلاف ولې وکړو بغيا بينهم ضد وجنا د خپل د چاته کتاب له مرکل شو دي خلاف ولې وکړو بغيا بينهم ضد وجنا خپلو کې خبر ته پته وځه خبره ټیک ته ولته ضد ده ته پارټي بدل ده ته مسلک بدل ده ته جماعت بدل ده ته نظام بدل ده هغه د پلاني پارټي د څه د پلاني هغه حنفي دی او زنه هغه مسلکی دی او زنه هغه مخالف دی او زنه دغه شی پکې وې دي تراغ لمس کې دی وجنه دي اختلاف الله وې دي وجنه دي نو بیا الله فرمایي چاته چې خوښ شي نو زه هغه ته هدایت ورکوم او چې چاته خوښ نشي نو هغه ته هدایت نه ورکوم بیا الله فرمایي چې الله هدایت کوي چاته چې الله وغواړي هغه ته هدایت کوي دا الله مرضی ده چې څو لکه دا دومره دنیا ته موږ اولي راتل دومره خلکو کو یو څو کسان څومره چې الله خو خو څومره چې الله خو خو دومره راغلو ټول قران غل بیا الله فرمایي تاسو الله فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو دا ګمان کړی چې اسی به جنت ته لاړ شئ او تاسو باندې د الله طرف نه آزمایښونه او تکلیفونه را نشي نه تکلیفونه برازي ازمایښونه برازي د سمکه بدر باندې اورل کیږي د ډېر تکلیفونو د وجنه بیا الله تاسو ته جنت درکړي دا خبره
دې پورې ان شاء الله چې تاسو په دې پوي شئ. اوس الله تعالی رسول خپل پیغمبر ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې سلسله په پوي شئ تاسو کنه چې الله تعالی انسان پیدا وکړو دې خپل کې اختلاف وکړو الله پیغمبران را لګل زیری ور کول یا رولی دې د پاره چې د خلق د الله په احکامات باندې راجم وي راټول وي او د الله پیغام رسانی د خلکو ته رسي الله پیغام رسانی. نو دا خبره بیا ختم شولا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله فرمایي سورته احزاب آیت نمبر 40 کې ختم کې د احزاب سورته ته ما کان محمد نده محمد ابا احد من رجالکم تاسو کې یو کس نه د سړو پلار دا پیغمبر چې کوم دی محمد رسول الله دا د سړو پلار اندغه بچینو زمانه نه و چې وړه وړه وفات شي نو به څه شو دا ولکن رسول الله لیکن دا رسول الله پیغام رسانو رسول معنی تاسو ته وکړه استاد یو پیغام رسانی کوله د الله پیغامونه مونږ تاسو سره رسولي دي دته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وخاتم النبیین او بل پیغمبر باندې راځي دا اخره ده دا خاتم ده د پیغمبران اختتام شوه دی په دبانې دنه بعد بل ناراضي او دا زموږ تاسو عقیده ده الحمدلله دنه بعد بل ناراضي. نو وکان الله بكل شيء عليما او د الله تعالی په هر شي باندې عالم دا زموږ د عقیده خبره شو د دې پورې تاسو پوه شئ. الله انسانان پیدا وکړل آدم علیہ السلام باندې پیغمبرو منځ کې الله تعالی پیغمبران را لګل چې خلق ویری او زیری ورکی دغه سلسله الله تعالی په اخري او کسبانه ختم کړله چې د هغه نوم محمد صلی الله علیه وسلم او محمد صلی الله علیه وسلم د سړو کې چا پلار نو زړو کې د چا پلار نو دې پر هم د تاسو پوه شئ کنه ها. اوس الله فرمایي چې د پیغمبر چې وو د محمد صلی الله علیه وسلم دا څنګه معلومه شو چې پیغمبرو نو الله فرمایي قل دیتا اوایا سورہ بقرہ آیت نمبر 97 کی من کان عدو لجبریل سوچوی دشمن د جبرائیل علیہ السلام فانه نزله على قلبك باذن الله دا جبرائیل علیہ السلام مونږ را لګلې ده پزړه دستا باندې پوښی تاسو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا وحی چاره وړي دا جبرائیل علیہ السلام چاره لګلو جبرائیل علیہ السلام الله تعالی را لګلې پیغمبر علیہ السلام چا پخ کړو الله تعالی دا څه شو خاتم النبیین بل پیغمبر باندې راځي څه شو رسول الله دا د الله استاد یو دې پورې موږ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نبوت د ټوله طریقې باندې تاسو پوه شئ چې الله تعالی به دا څنګه کوله یا ضرورت یې څه مخکې وره سورہ نجم هغه ځکه الله فرمایي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا سره د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم د عبد الله زوی دا د الله پیغمبر دی په د باندې الله قسم خورلې دی چې دا نه لیونه دی او نه دا د بغاوت کړي دی نه د ځان نه خبره کړي ده اصل خبره مې دا تاسو ته کول دي وما ينطق عن الهوى یو خبره د ځان نه نه کړي نو تقوی د خله دیتا ان دا ام د خله ځان نه دی وستلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې د الله خبره کړی ده ان هو الا وحی یوحى وحی شوی ده دته نو د پیغمبر هر خبره وحی کړی شوی ده الله تعالی طرفنا وحی کړی شوی ده الله تعالی طرفنا دا موږ ته دې پورې معلومه شو علمه شدید القوا دته دا خبره خودلی ده هغه مضبوط یعنی جبرائیل علیہ السلام بیا دا خبره شوی ده بیا غلی دل دې وکړتی یو وری په سدرۃ المنتهى سره قتل دې یو وری په دنیا کې قتل دې دو ولی الله تعالی جبرائیل علیہ السلام سره په خپل شکل کې ملاقات شوی ده دنه له جبرائیل علیہ السلام مختلفو شکلونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وراتلو وحی راوړل خو منتدا پته ولګی دا د قران کریم نه او د آیاتونو نه چې اخیری پیغمبر محمد رسول الله دا الله تعالی نبیو او جبرائیل علیہ السلام په باندې وحی راوړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ خبره د خپل ځان نه ده کړې دا الله خبره ده دې په تاسو پوښتنه ان شاء الله ها اوس تاسو دا ځل کوي چې الله چې کله انسانان پیدا وکړل نو پیغمبر وخامخه
انسان وي دا ډیره ضروری خبره ده. اول کې تاسو ته ذهن کې نه راځي خو چې کله تاسو د کار بار میدان ته وباسئ کوئ بیا به خلکو اعتراضونه تاسو وګورئ چې څنګه دي. دا به د لوبې په شان دی. تاسو مثال واخلئ کتاب کې کرکټ زده کړه ټول سړي یو ورځ کې زده کېږي خو چې میدان ته وځي نو بیا پته لګي چې زده ده که نه دی. همدغه رنګې دا دین د کتاب هم دی دا په ویلو کې ډېر اسان دی خو چې دا میدان ته وځي عمل پرې کوي خلکو ته یې وایي خلک راباندې بیا تا ته پته لګي چې خلک څه وایي. تا ته لیونی مجنون ګمراه وایي که نه وایي بیا خلک مخالفت کوي که نه کوي. دې لپاره انسان ضرور دی. ولې ضروري دی انسان؟ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان و ځکه چې که فرشته وی نو بیا مونږ اعتراض کوو یا که چا نه منلی هغوی به اعتراض کوو. تاسو به نه کوو چا چې نه منل هغوی به وایي چې فرشتې خو لوږه نه لري نو مونږ خو وږي کېدو او فرشتې خو ودونه نه کوي نو مونږ خو ودونه کول ځکه هم ګناه کوله زمونږ خو شهوت نو ځکه هم ګناه کوله مونږ ته خو لوږه لګېده نو ځکه او هغه خو دا چل نه و هغه دا خو فرشته وه نو مونږ نه خو فرشتې خو نشي جوړېدی که نه بیا به دا اعتراض کوو. نو الله تعالی انسان راولېږو او انسان ضروري و. دا یو خبره. دویمه دا ده چې مونږ ته الله تعالی حکم کړی دی چې مونځ وکړئ. کړی دی که نه دی کړی؟ نن سبا یخني ده په دې یخني کې اودس او چرندام ګران ده که نه ده ګران؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان و د هغه یخني کېده که نه کېده؟ په هغه باندې ساړه راتلو که نه راتلو؟ او هغه په اوړي کې جهاد یا د الله عبادت کو که نه کو؟ هغه وزونه کړي دي که نه دي کړي؟ هغه خوراک کو که نه کو؟ هغه بچي وو که نه وو؟ هغه خپلوان وو که نه وو؟ دغه علاقه وه که نه وه؟ دغه عقل وو که نه وو؟ هغه احساسات وو که نه وو؟ هغه جذبات وو که نه وو؟ دا هر څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وو که نه؟ نو چې وو عمل یې څنګه کړی دی؟ دا ضروري وه چې دا انسان وو. دا ضروري وه چې دا دته لوږه لګېږي چې مونږ پوهېږي چې لوږه کې څنګه چل کېږي چې دی مونږ پوهېږي چې واده به څنګه کوي چې دی مونږ پوهېږي چې ښځې سره به ژوند څنګه تېروي چې دی مونږ پوهېږي چې روټۍ به څنګه خوري چې دی مونږ پوهېږي چې څملې به څنګه چې دی مونږ پوهېږي چې واشروم باتروم ته به څنګه ځي چې دی مونږ پوهېږي چې اودس او اودسماته به څنګه کوي دی مونږ پوهېږي چې د مخ شکل د ګیره به څنګه پرېږدي که هغه فرشته وی نو ګیره خو به نه وی بیا نو مونږ به د ګیره پرېښودل چا نه زده کول بیا د واده کول به مو چا نه زده کول د بچو تربیت به مو چا نه زده کوو د بچو سره مینه به مو چا نه زده کوو فرشتو خو بچي نه کېږي نو بیا مونږ چا نه زده کول. نو دې دپاره الله تعالی انسان راولېږو پیغمبر چې د خلق به حیثیت انسان پوي کی چې د الله تعالی تابعداري یا د الله احکامات سړه غرمه ځواني بوډاتوب ښځه کور بازار کلی دا څنګه کېږي. نو اوس تاسو نه پوښتنه کوم صحیح جواب راکړئ چې دا انسان ضروري و که نه و ضروري؟ که انسان نه وی موږ ونه پوهېدی نو الله انسان راولي. او همدلته کمال دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره د دې چې ساړه غرمه د هر شی وو هغه باوجود الله عبادت یې کړی هغه باوجود الله. دا خبره اوس قرآن کې واورئ چې تاسو ته خبره مضبوطه شي او پوه شئ تاسو. سورہ کهف آیت نمبر 110 قل دی ته ووایا انما خبره دا د بل نه ده انا بشر انسان یم مثلکم ستاسو په شان دی زم ستاسو په شان دی انسان یم یوحى الی وحی کیږي ما ته. فرق دا دی تاسو ته وحی ډایرکټ نه کیږي ما ته کیږي او زه بیا تاسو ته وراوم صرف دا فرق دی بس. الی انما الهکم اله واحد خبره دا د بل نه ده چې هغه اله د اله یو امانه می تاسو کړی دا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. نو څوک چې یو الله خبره منی په کار د چې نیک عمل دی وکي او الله سره د شریک نه جوړي. اصل خبره سوا انما انا بشر مثلكم زم تاسو په شان دی یو انسان یم. یعنی یو سړی دا بهانه نشي کوي چې زه په یخني کې او د سلام کوله او زه jihad نشم کوله. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی شوی نو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک مات شوي نو ولې هغه نبینه توی شوی نو هغه ته درد نه رسیدو هغه باندې جادو نه و شوی هغه ودی شوی نو هغه ستړی شوی نو هغه مزل نه ته څنګه بهانه کوي چې دا کار نشم کوله. دا ویم سورہ انعام آیت نمبر 8 او 9 وقالوا لولا انزل عليه ملك دی اعتراض کوي چې ولې کوم باندې فرشتہ نازل نشوا فرشتہ ولې پیغمبر نو ولو انزلنا ملكا کچرمغا را لګلی وې فرشتہ الله وای لقد الامر ثم لا ينظرون. نو بیا موږ کار ختم کړی وې انتظار بنظر کولو الله مهلت به فرشتہ سره وګوري بیا په علم ختم شو کنه
دلته موږ ته الله انتظار کوي چې ومنه خیر دی ومنه خیر دی ومنه خیر دی ورځ کلونه موږ ته راکړي دي منوي نه هغه باوجود موږ ته عمر راکړی دی چې سبا به ومني بل سبا به ومني یو کال بعد به ومني خو چېرته ولته چې فرشته وګوري خبره ختمه شي بیا نو دا خو تاسو لپاره نقصان وکړه فرشته بل ولو جعلناه ملكا کچېرې موږ دا فرشته راستولې وې پیغمبر لجعلناه رجلا نو موږ به دا سړي په شکل کې کړی وې نو بیا به تاسو ویلې چې دا خو سړی دی فرشته نه ده بیا هم تاسو اعتراض کوئ الله جواب ورکوي سورت آل عمران 164 نمبر کې الله تعالی فرمایي سورہ آل عمران 164 کې لقد من الله علی المؤمنین الله احسان کړی دی په پیغمبرانو باندې اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم چې مونږه الله وایي چې راولېږل ما پیغمبر په امدی کې ان د امدی په شان د انسان مې راولېږل ما دا احسان کو په دی باندې چې ما دا راولېږل او ولې زکا یتلو علیہم آیاته دا د الله آیاتونه په دې تلاوت کوي ويزکیهم وپاکی دی ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکوي د کتاب والحکمت او د دین خبرې پوهه خبرې وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اگر کو د دین مخکي دی په گمراهی ښکار کې دې زبردست پوه شوي صحیح خبره کوي چې نه به مړه بار بار پښتنه کوي دا بده خبره نه ده خیر دی خو ځان په یول ضروری دي ځان په یول ضروری دي اړه ضروری خبره بچي زه تاسو څخه دلته پرېدم نه چې مونږ هم ډسټرب کوي ګډوډ کوي پلم ګډوډ شي بهرحال نو الله انسانیت پیدا وکړو پیغمبران راولېږل د پیغمبرانو اخیری نبی پیغمبر څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبره معلومه شو کنه اوس مخکې تاسو واورئ چې کله انسان الله تعالی داسې پیدا وکړ تاسو واورئ او د پیغمبرانو سلسله الله تعالی ختمي اخیری پیغمبر را لګي الله تاسو نه پوښتنه کوم جواب راکړئ دا به څنګه سره الله خوښي اکل خپل جواب تاسو خپل ځان ته جواب ورکړئ خیر ښکار نه کوئ الله د پیغمبرانو سلسله ختمي اخیری پیغمبر را لګي او قران ورکړي او قیامت پورې به دا پیغمبر وي دا به څنګه سره بس دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ده عقل کې به علاوي شکل کې به علاوي خاندان کې به علاوي خوې کې به علاوي ژبه کې به علاوي بوی کې به علاوي صورت کې به علاوي سیرت کې به علاوي حتی کې د انسانیت هر شعبه وی هغه کې به علاوي دغه ایک نمبر دی څنګه چې الله راځي او اخیره راځي او نمونه جوړي او بل بیا رزم نه چې دغه کمه پوره کی او بیا تر قیامت پورې وي او هر چا د پاره وي نو بس د خپل سره سوچو کې ځاب څنګه سړی انسان اسانه سره کوي چې لږ انسان کې عقل وي یا تدبر یا عقل نه کار اخلي بس دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته چې هغه د انساني ژوندۍ هر هغه کیفیت کې وي چې هغه ټولو نه اعلی دومره خبره کوم تاسو ایمان هم دی دومره خبره باندې تاسو پوهیږئ اوس تاسو یو څو آیتونه د الله واورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې چې الله دا څنګه سره منتخب کړو دا څنګه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول سورۃ انبیاء آیت نمبر 170 کې 107 کې الله فرمایي 107 کې وما ارسلناک مونږ نه را لګلې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا رحمتا للعالمین مگر ته رحمت کې د ټول عالم د پاره د لوی صفت ده الله رحمان رحیم ده او الله تعالی دا نوم د رحیم د پیغمبر ته الله تعالی ورکړی ده او سورۃ توبه په اخیری آیت کې الله تعالی فرمایي چې لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نو دا خو رحمت ده رحمت څه ته وایي دې معنی مې تاسو ته مخکې کړی و رأفت یا د دل هغه د زړه انتهایی نرمي او مینې ته ویل کېږي نو دا پیغمبر ستاسو د هر انسان او حتی کې د حیوان حتی کې د عالمو د فاره ټول دا رحمت ذریعہ ده دا رحمت ذریعہ ده یا الله مونږ باندې رحم وکړي نو ټول نو رحم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ده کله په عمل کې ده او کله په څه کې ده دا یو آیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت واورئ بیا الله فرمایي معنی واورئ سورۃ احزاب آیت نمبر 45 او 46 کې احزاب 45 او 46 خط توجه سره واورئ
یا ایها النبی اے پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي ان ارسلناک مونږ را لګلې ته شاهدن گواه تب گواہی کوي قیامت کې په دې خلکو باندې چې ما دا دعوت دې تر رسوله و مبشرا او زیر ورکون کې وي ونذيرا او ير ورکون کې وي موږ بعض خلک وایي کنه چې خلک به یاري نه یاري به خامہ خدای د الله انذار د الله تعالی د صفاتونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفاتونو صفات ته چې ونه یاري به عمل څنګه کوي نو درې خبرې شو شاهدا ومبشرا ونذيرا دا الله صفات کړي د پیغمبر ځکه خبرې نه کومه خپل ضرورت نشته الله تعالی ډېر خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړې چې هغه د کوم دړي یو بدا گواہی کوي یو دا زیره ور کوي یو دا یرا ور کوم کې درې بل وداعيا الى الله او دعوت ور کوم کې د الله طرف ته دا نه وایي چې زما عبادت کوا موږ پیغمبر نه خدای جوړ کو کنه وداعيا الى الله بلی خلق الله طرف ته چراشي الله طرف ته راشي د الله بندگان شي راشي د الله خبرو مني راشي الله ته نږدې شي چې د الله بندگی وکړي چې تاسو ته جنت ملاوي شي څلور شوي باذنه په حکم د الله وسراجا دا ډېر بهترین ټکی دی سراج وای میاشت دا مستر کیتا مستر ګن ورته سورج چې کم دی دته ویل کېږي سراج عربی کې ورته سراج وای نو دا پیغمبر سراجن دا په میاشت دا په مثال د مستر کې دی د مستر رڼا چا د پاره هر چا د پاره اوس د سړی کمال دی چې دا د مستر کې رڼا نه پیدا اخلي او کنه اخلي نو سړی خپل پیدا نه اخلي دا نقصان دی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف دا د مدد الله تعالی د مثال د مستر کې سره ور کړی هر یو بوټه بغیر د مستر کې نه لويږي همدا غرنګ انسان همدا غرنګ بیمار همدا غرنګ حیوان همدا غرنګ فصل همدا غرنګ وبو همدا غرنګ د دنیا رڼا همدا غرنګ د دنیا ته د الله تعالی ته سجده کوونکې د نورسترګا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال د نورسترګې دا الله نورسترګې بچان پیدا کړی منیرا روخانا رڼا ورکوونکی منیر رڼا ورکوونکی ته ویل کیږي د نورسترګې ته منیر ویل کیږي ځکه نه دی میاشت ته سپوږمۍ ته چاند ته ځکه چې دا د نورسترګې نه رڼا اخلي خپل رڼا نشته د دې نورسترګې نه اخلي او دلته الله تعالی دا صفت ځکه چې دا رڼا ورکوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفاتونه دي چې الله یې کړی دي زه به څومره صفات وکړلای شم یا انسان به څومره وکړلای شي خو چې الله خبره وو چې الله خبره کې څه وایي دا څنګه سړی ودا یا څومره اهمیت ته ودا دی نو تاسو دا څلور پنځه شپږ خبرې واورئ الله په کړی د څنګه وایي دویم رحمت ته زیر ورکون کې ده یره ورکون کې ده الله طرف ته بلون کې ده او په شان د مستر کې رڼا ورکون کې مخکې واورئ تاسو سورہ حجرات آیت نمبر 1 نواله 4 پورې یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اے مسلمانانو اے مؤمنانو مولا دې کېږي د الله او د الله د رسولنا خبره ده چا ده الله ځان سره څوک وتاړو رسول الله خپل ځان سره وتاړو ما او زما پیغمبر نه مخکې مزي ما پیغمبر نه مخکې مزي څه چې موږ ویلي دی هغه منئ دا دومره لوی درجه الله ورکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما وړاندې کېږي الله او د الله د رسولنا په عبادتو کې په منښت وغیرہ چې څه د ژوند مخکې تر شوی دی بدعت باندې ورسته چې خبره راشي تاسو به پوه شئ مخکې مزه قدم وړاندې نه کوي مخکې یو واتقوا الله ويرجع الى الله ان الله سميع عليم الله اوریدون کړي او پوي دی یا ايها الذين امنوا يا مؤمنان لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اے مسلمانانو आवाज موچت نشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د आवाज نه आवाज موچت دي आवाज انور غبه د ویو ګستاخی او ورستو خبرې دي دا آیت چې کله نازل شو قیس رضی الله تعالی عنہ د आवाज له اوچتو आवाज د درخل کو درونی کنه نو دې ماته ته نه راتلو څومره دیو شو جمعه ترانه مسجد نبوي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه وکړي چې شو د دې تاسو پختنه وکړي نو صحابه کرام لاړ پختنه وکړي چې څنګه ولي وای ما د الله حکم اوریدل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه आवाज اوچت نه کوي نو ما आवाज اوچت ته
نو زه یریږم مته چې الله ویلي دي چې کاواز مچت کو ایمان بم تباشي نو زه یریږم چې ایمان هم تبا نشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب وکړ چې تبا په خلکو کې نه راشه خلک ایمان د صحابه کرام هغه قدرتي आवाज د دومره یریدل او مونږه خو خپل ورته وایو عمل تاسو صحیح ما الله تاسو قبله طرف ته مخ ته قسم در کوم صحیح خبره وکړي که تاسو ته اوس څوک د خدي کنځلو کې څه کوي جګړه اوس نور دې مرکو کې خدي کنځلو او که رسول الله صلی الله علیه وسلم کنځلو کې بیا بیا سوچ وکړو بیا مناسب شته هغه کوي یا بل کوي یا بل کوي بیا زموږ کار نه او که رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلې که خدای درته وایي صحیح خبره راته وکړي چې زبر سره وعده کوم یا شپه به الله تعالی سره نږدې کېږم چې ګیره پرې دی بیا څه کوي تاسو بیا به پرې دی او که رسول الله ویلي چې ګیره پرې دی بیا نه پرې نو مين هم چا سره شو موږ د اکثر خلک چې ګیره نه پرې دی خدای ورته چې مې پرې دی دا خدای یې صحیح خبره غلامان دي راغلي نو چې الله ویلي دي یا رسول الله او دلته وایي چې ما ایمان دی په قسم به خوري چې ما په ایمان دی خو د خدای مانی بالکل خدای زار غلا شي وای نه لازم چې ګیره دی په خو قسم په خدای چې دا ګیره پرې دی بیا او چې الله ویلي هغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله فرمایي आवाज بنو چته وایي او که چتم ګور بیا بسي بیا واوري لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون تشعرون كتاسو آواز چت کئی ایمان په متباشره وي او خبر به هم نه آواز هم چې چت کو عمل نه آواز صرف آواز چت شي اون عمل به متباشره وي الله فرمایي او خبر بم نه عمل به تبع ته خوشاله چې ما منځونه کړی او حج مې کړی دی او ذکر کوم او تبلیغ کوم او قران وایم الله وی انت به هڅه تبع کړی وانتم لا تشعرون خبر بم نه لګری بخته چې موږ خلکو ته چته ورځو بیا لاندې څنګه ورځو او دا د الله د رسول الله د خبره د ورځول نه دي ورځول نه تبعی ده خالصه کنزل دی ورته او بیا بهرحال نوای تباب یو خبر بنای وانتم لا تشعرون تاسو وګورئ خپل کتابونو قران کول کې راوړل سورته حجرات آیت نمبر 3 د خامہ خطا سو ګورئ بیا مدریم بیا الله فرمایي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى چا خپل आवाज خطه کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کې نو دغه سړي زړه ما خو کړی دی د تقوا لپاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نشته څه مطلب دی داغه احکامات دي داغه حدیث دي داغه سنت دي داغه بیانونه دي اته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بیان کړی دی ګندې خو کم نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې جسم دنیا نه تللی دی احکامات اعمال بیانات د ټول ژوند دي حکمونه نه دي بخاری شته مسلم شته ترمذی شته نسائی شته همدغه نور بشمار کتابونه حدیث وغیرہ او دا ټول موږ ته معلوم دي لاس نه چې معلوم نه دي معلوم دي راته هغه باوجود نو الله فرمایي چې چا چې د الله د رسول د باندې خبره ټیټه کړله نو د غزونه ما منتخب کړی دي دې د پرم تاسو کوشي یو دوه ایتونه نور موري چې د الله په نسبت باندې د رسول الله درجه څومره دا تاسو د الله په نسبت درجه قیامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه درجه معلومه شي الله فرمایي تاسو ټول نه پوښتنه کوي تاسو ما سره مینه شته الله وایي تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو الله سره مینه شته صحیح وایي لکه لاس وچت کوي چې موږ الله سره مینه دا د زمانه کې اوس آیات واورئ فهمدنیا کې واورئ چې موږ الله سره مینه ده سوره آل عمران آیت نمبر 31 دا خپل کتاب کور کې خامخا وګورئ تاسو ته قسم چې دا وګورئ سوره آل عمران دریم نمبر سورت یو درشم نمبر آیت دغه چې تاسو دعوه کوئ چې موږ الله سره مینه نو الله وایي کته اشتیا ما سره مینه یې کنه په خپل یو غانه به تاسو زدای موږ ته وړو دا ټاپې ما په مبردي چې کته اشتیا په ما مېن نو فلانی ګذر غاړي له بخام خلاصي او دا به د غمینی امتحان چې دا اشتیا مېن دی او کنه دی مسیح کنه یې او کنه خامخا نو الله وایي کته اشتیا په ما مېن نو راځي چې امتحان در باندې کومه چې ته په ما مېن یو کنه کاسي وایي هغه امتحان دار قل دې ته وایا ان
کنتم تحبون الله کچری تاسو یې چې تاسو مینا کوي الله سره دا تاسو دا وګورئ چې کوي کنه نو فتبعوني نظما خبره بمنئ کتاسو ما سره مینا یې نو دې ته وایا اے پیغمبره چې بیا به پیغمبر خبره مانی دا به تاسو پہچان وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د اطاعت کولو د الله سره دی نه نو چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مینه یې بیا بسې يحببكم الله الله به هم تاسو سره مینه شروع کی بیا څومره په کومه خوږه خبره درې خبرې په آیات کې وړي که تاسو ما سره مینه وي یو نو اطاعت به پیغمبر وکړي دوا نو زبر سره مینه شروع کوم او چې الله در باندې عاشق شو نو عاشق په خپل معشوقې باندې هر شی تبا کوي حتی کې د خپل غوخي مرتور کوي خپل وینه مرتور کوي او دا کیسې موږ تاسو ټول مر او د لیلا او د مجنون د فلانی او د فلانی او د فلانی او د فلانی نو الله ويحببكم الله الله به سره مینه وکړي نو چې د الله مینه وکړي د الله جنتونه بچا ده پاره د الله نعمتونه بچا ده پاره د الله رحمتونه بچا ده پاره د الله نعمتونه بچا ده پاره چې تاسو سره مینه ده او د مینې شرط پڅي فتبعوني د پیغمبر خبرې منل د پیغمبر خبرې منل نو الله وای ما سره مینه کوي د پیغمبر خبره ومني بیا الله تعالی فرمایي صرف دانا ويغفر لكم ذنوبكم ګناونه هم درته معاف کوم کله دې ګناګار کوم غيو والله غفور رحيم الله ما فيكم کې مهربان دی بیا الله تعالی د خبره راټوله کړی دا قل دې ته وایا اطيعوا الله والرسول دا الله او د الله رسول خبره ومني فان تولوا كبيام تاسو وړي دی فان الله لا يحب الكافرين وګوري الله داسې کافر سره به مینه نه کوي الله به داسې کافر سره مینه نه کوي دا بل درجه شو د الله طرفنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل واوري تاسو درجه ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر لوی درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله فرمایي ان اعطيناك موږ درکړې ته الكوثر خیر کثیر تا ته مړ ډیر خیر درکړې دي ته د بل هڅه پروا کوي کاغه کنځلو نه څه شو هغه بسیم تبا شو تبت یدا ابي لهب المتم تا ته ما ډیر خیر درکړی دی حوض کوثر رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ورکړی دی خیر کثیری ورکړی دی برکت ورکړی دی د پیغمبرانو ایمان کړی دی د ورستنی د ټول امت او د امت د کورونو خلکو ایمان به د ټول امتونو امام رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ګرځولای او ته صرف مسکوا قربانی کوا تا دشمن تباہ برباد دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن الله تباہ کړی او تبت یدا ابي لهب دا ابو لهب چې کنزل کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو صرف کنزل کړو نو الله تر قیامت پورې صرف قران کې یادای چې تباش وي او تباش وي تباش وي تباش وي نو دا دومره مینه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د الله تعالی چې صرف په خلی باندې انکار وکړو الله تعالی دې تباش او بار بار الله تعالی دې خلق ته داسې ویلي بیا دا بل ذکر فرمایي سوره ضحا کې والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى تعالی نه پریږه الله قسم خوري په سهار باندې تعالی نه پریږه خو دې ته کله الله پریږه دا وحي او سلسله مت کې لګرو غشي او اشاره شي او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشانو نو الله ایتونه دې ته ما نه پریږه دې ته ولې خپای ته زما محبوب یې زوتا زمينه کومه او زه تا نه پریږم او نه زه تا نه خپایم نه زه تا نه خپایم دا درجه و رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به څه درجه بیان کړی بیا الله فرمایي الم نشرح لك صدرك ولې تاسو نه ما نه خلاص کړی او تا نوم او تا شابه چې بوج او غم نه لري کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي ګوره د الله د شان وګوره او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د رسول الله تعالی خبره وګوره بل دې کې الله فرمایي یا ایها المزمل د دې الفاظ دي اے کمبلې کې پټ سړیا اے ځان صدران وختون کیا قم الليل شوي پاسه بیا ورته فرمایي یا ایها المدثر اے کمبلې کې پټ سړیا قم فانذر پاس خلق یا رب دا الله غ درجی دي جبرائیل علیہ السلام علیه ورته وایي چې وخت ما خیال کې ختم دی بل درس کې وایي کا وایي بیا دې په هوتا سود رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه واوري د الله په نسبت اوس تاسو دا واوري چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله چې دومره لوی درجه ورکړي دا یو څو ایتونه ما به تور مثال وایي
اته قرآن کریم ټول دې ډک دی د دې کار څه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کار وکړ نو بوز ته خیمه وخت ملاوي شنو د دواړه کې یو په خیم ایو کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه څه کار دویم زمونږ کار چې مونږ څه کار دا ډیره ضروری خبره ده د رسول نه چې مونږ به څه کار اول درته رسول الله صلی الله علیه وسلم کار خیم رسول الله صلی الله علیه وسلم کار دا سورہ بقرہ آیت نمبر 129 دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کار الله خود له چې تا دا کارونه دا آیت په قران کریم کې څلور ځای راغلي دوه سورہ بقرہ کې سورہ آل عمران کې او سورہ جمعہ کې بقرہ 129 نمبر آیت ہے هغه ځکه الله فرمایي ربنا ازم غربا وابعث فيهم رسولا راولي کې بده کې یو پیغمبر منهم امدینا د ابراهيم عليه السلام دعا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کارونه کاردار یتلو علیهم آیاتک یو کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې خلق ته بد الله آیاتونه خای نور کیسه نه د الله آیاتونه الحمد لله رب العالمين الرحمن علم القرآن ياسين والقرآن الحكيم تلفظ الف با تا ثا جيم حا خا آیتونه بخیو دویم ويعلمهم الكتاب د دې کتاب تعلیم ورکړي چې د الحمد دا معنا ده د الرحمن دا معنا ده واقيموا الصلاه دا معنا ده واتوا الزکات دا معنا ده دا خلکو ته تعلیم ورکړي د قرآن وکاو دریم والحکمت حکمت وای او خيار خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول سنت چې څومره دي دا خپل عملی نمونه خي خلکو ته لکه الله ویلي چې اقیم الصلاه مز قائم کوي څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې داسې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل د پر حکمت ته درې کارونه شو ويزکیهم دی په پاکیهم تربیت په کوي او دی په عملنا گندگی لري کوي د خلکو شرک مکوي بدعت مکوي نفاق مکوي دروغ موایي وغیرہ وغیرہ دا څلور کارونه الله تعالی په سورہ بقره آیت نمبر 129 کې خودلی ٹھیک شو دي دا پوری یو بل کارونه وي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کارونه د تاسو یاد ساتي تاسو پته ولګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کار څو او سره په دینه خلاصي کې چې ته وایي چې د مجنون هغه چې کوم و لیلا عاشقو نو بیا مجنون باغې په سیلونه نو لارې کې چې یو ملنګ ورته پیښ شوی دی هغه هر وخت مجنون ته ویل نه لیلا ته پیغام رسو چې پي راولېګا نو لیلا ورته پي لګي او د سکلی و یو ور د لیلا شکی شي ویل چې دا مجنون چې دی دا زما مجنون دی که سره د پي مجنون دی نو خالی جامع ورلګل دی چې لیلا وینا غواړي نو چې هغه ته پي جامع ورکړل دی چې لیلا وینا غواړي وایي زه د پي مجنون نه غواړم ویني مجنون نه یم نو یوازې دا بیان نه دی دا هغه عمل باندې عمل کول دی اصل کې هغه وینه ور کول دي چې کوم بیا موږ الله غوښته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې بهرحال یو کار څلور کارونه دا پنځم کار یا سورہ مائده آیت نمبر 67 نمبر دا ضروری آیت ته د خامخه پڑھاو کوي سورہ مائده آیت نمبر 67 دا د پیغمبر بل کارو صلی الله علیه وسلم یا ایها الرسول اے پیغمبر بقاعدہ اللہ تعالی خطاب کوي پیغمبر علیہ السلام ته بلغ تبلیغ کا ما انزل الیک کم کتاب میں چې تا ته لګلې ده د خلکو ته ورسو تبلیغ کول دا د الله حکم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د تشی د قران کریم بلغ ما انزل الیک خلکو ته تبلیغ وکړه د قران ورسو خلکو ته او بیا وان لم تفعل كذا کار دی اونکو د قران دی خلکو ته اونرسو فما بلغت رسالته تا بیا د پیغمبري حق ادا کړی نه نو دا پنځم کار شو قران خلکو باندې صدقه او قران دعوت ورکړه خلکو ته چې راشه قران صدقه راشه قران وایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک اے پیغمبر خلکو ته قران وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځم کار شو دا پنځه کارونه صدقه ها اوس پیغام وایي سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 الف لام را کتاب انزلناه الیک دا کتاب چې موږ نازل کړی دی تا طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا کتاب تاسو نازل کو دا قران لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې لپاره چې خلق راو بسې د تیارو نه رڼا ته د قران ذریعہ سره
د شپږم کار قرآن می درکو د خلکو ته ورسوا چې خلک د تیارونو راوځي رڼا ته دا شپږم کار بل وره سوره فتح آیت نمبر 28 او دا آیت هم قرآن کریم کې درې کارته راغلي سوره فتح آیت نمبر 28 هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على هغه ذات چې پیغمبر ولېګ او دو شیونه ورته ورکړل یو دین حق او یو هدا ان قرآن او حق دین څه لپاره ورکړل ليظهره چې دا دین په غالب کې په نور دینونو باندې تاسو پوه شئ وم کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو دا دین غالب ولې په نور دینونو باندې یوازې دا د منځونه کول یا د قرآن درسونه کول نه دي او نه دا دین بر اخلي په نور دینونو به غالبای هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله په نور دینونو به غالبای دا بار خلق پیدا کوي دعوت په ور کوي ملګری به پیدا کوي بیا د دین په نور دینونو باندې چې هغه کفر دی شرک دی بدعات دي وغیرہ وغیرہ څه دي نصرانیت ته او عیسایت ته او يهودیت ته او شرک ته هغه باندې غالبای دا تب هر وخت دا کوشش کوي دا وکړ لري چې د دین غالبي د نور خبره دي کمزوري وي دا شپږم کار شو وم کار د پیغمبر وم کار سوره نساء آیت نمبر 104 او 105 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله دا قرآن در کړه دې د پاره چې خلکو منځ کې فیصله وکړي په دې قرآن سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کار شو قرآن سره په فیصله کوي د خلکو دا الله کتاب د فیصلو لپاره دی واجب ثوابونو لپاره نه دی چې کوم کې تلاوت کوو او دا کوو ما کوو بس نه چې هغه کوو خو اصل مقصد د قرآن کریم دا د فیصله کتاب دی په دې باندې فیصله کوي او بیا وم کار اتم کار ډېر ضروري ځکه دی دا ټول ضروري نه دي نو ضروري نه دي خو موږ تاسو نه مخاړه ولې قرآن نه مخاړه ولې دې نه مخاړه هغه د جهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي تم جهاد د پاره لګره موږ یوازې دا تزویل لول ډېر اسانه سره کوو الواډ شوق سره کوو ولې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي نو الواډ رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي خورا خیر دي وینه ته ولند رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کولم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي او ځان شهید کول لپاره مخه ته ورتلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي او څنګه سنت دي تاسو وشمارئ رسول الله صلی الله علیه وسلم څو وری الوا خوړني چې موږ د شوق سره کوو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې د 23 کاله پیغمبري ژوندۍ کې او یا جنگونه کړی 70 جنگونه کړی او یا او 40 جنگونو کې په خپل شریک شوی دی او زخمی شوی او پیری ورکړي دي او یخنی ګرمي خپل وینې ته شوی ده غاښونه شهیدان شوی دي نور جسم باندې زخمونه لګیدلي دي ټول شپه یې خطر کړی ده د بدر په مقام باندې نو چې 23 کالو کې او یا جنگونه شي نو کال کې تقریبا 2 جنگونه راځي نو یو جګړه سړی شل کال پورې نه هېریږي نو چې سوچ کړئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف جنگونه کفر سره او د کوم د اسلام د غلبې لپاره کړی او موږ ته هغه سنت خورایات دي خدا سنت موږ نه څه بیانې نه موږ به څوک پوهیږي نو زه تاسو ته څه بیانوم چې تاسو پوه شئ سورة انفال آیت نمبر 65 کې الله فرمایي 15 نمبر آیات کې یا ایها النبی اے پیغمبر حرض المؤمنین علی القتال مؤمنان تیار کا په جګړه باندې دلته جهاد نه دی ویلي قتال ویلي دی قتال قتل مقاتله مرکول خلق تیار کا د مؤمنان د اسلام د لپاره ځان ورکول او کفر ختمول او د کافرو په سره په جنگ کې کافر مرکول مسلمانان نه ګوري کافر یا ایها النبی اے پیغمبر الله تعالی باقاعده اعلان کوي سورۃ انفال آیت نمبر 65 کې حرض المؤمنین علی القتال مؤمنان تیار کا په قتال باندې تیار کا قتال تربیت ورکا ټریننګ ورکا جنگ ورته وخایا تور ورته وخایا ټوپک ورته وخایا کمبم ورته وخایا د دشمن چلونه ورته وخایا د دشمن طریقې او چلونه سازشونه او دغه په مقابله کې خپل قوت تیار کا یوازې د نن جمعات کې ناس کې سبحان الله سوا غړي بيزير ځان جوړ کړی دي چې یو ډنډه در پس راوایي به منډه وایي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام څنګه تیار کړل څنګه مجاهدین وغه څنګه جهاد وکاو څنګه ځان قرباني کوو عبد الله ابن جراح رضی الله تعالی عنہ خپل پلار مخې تراغه په بدر کې
پلار یو خپل سکه پلار یو نو یو دوه وي ماته ځان وغړاو خو دا پلار ور پسې و د ازوی او پلار کافر او مسلمان شوی نه و اخر عبد الله ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا توره می ورته ونی ولا د پلار چې مخه تراغه نو توره مونږه داسې وهاله په جنگ کې خو دا پلار می چې مخه تراغه نو ما وایي چې الله تعالی بیا به توای چې دا پلار نو داسې می وهاله داسې په منځ بالکل نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته دغه دا الله دشمن هذا الله دشمن دا تربیت ور کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته اشداء علی الكفار رحماء بینهم کافر په مقابله کې سخت هر چا د بنینې نه کېدل مسلمانانو لپاره نرم او د کافر مقابله کې ایغ نه مدا صحابه کرام سوره فتح کې الله تعالی دغه تعریف کړل او چې جنگ ته ووتل نو د تربیت چا ور کړو د بدر چې کول دا سوق د وحد چې کول دا سوق د تبوک چې کول دا سوق د حنین چې کول دا سوق د خندق چې کول دا سوق رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مونږ ته وچا د چاو نه ویلي چې پیغمبر اسلام داسې مجاهد او د جهاد څخه تعریف کړي بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه بخاری شریف کې حدیث دی چې کوم عمل کول نه بهتر دی یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مونږ په خپل وخت کول اغه نه بار مور پلا سره نکی کول او بیا جهاد کول د الله په لار کې سر ور کول جهاد کول د کفر سر وهل بیان د کرنګي بهرل هغه ډیر زیات دی الله دې موږ تاسو ته دې باندې عمل کولو توفیق راکړي ختمي کې نه وخت او کم شي بیا زنانه به موږ سره بل درس کې بیا ان شاء الله مزید د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اهمیت پاتې شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ته الله څه ویلي دویم زموږه ذمہ داری څه ده دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د تیرولو 120 طریقې بدلته ان شاء الله خایم 120 طریقې چې هغه ژوند څنګه تیر کړي ان شاء الله چې رب کوي ان شاء الله الله توفیق راکړي بل درس کې باغه بیان شي الله تعالی دې تاسو کوی کې یو شی مې تاسو